صحیح البخاری کې حدیث مبارک ده په کتاب المناقب کې باب علامات النبوة فی الاسلام په اول جلد کې، په دویم جلد کې موجود ده په کتاب المغازی کې، دغه رنګي په دغه بخاری شریف په کتاب الاشربه کې دا حدیث موجود ده، په کتاب التفسیر کې دا حدیث موجود ده. صرف په بخاری کې په دومره ډیرو طریقو باندې او متعدد ځایونو کې دا حدیث ذکر دی. په کتاب المغازی کې باب غزوة الحدیبیه د حدیبیه مقام دی. صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مدینې نه راغلي دي او د مکی خلک کعبه ته نه پریدي، په یو ځای کې پړاو چولې دی، دا غزې نوم دی حدیبیه. صحابه کرام د ډیر زیات تند ورته راغله. عطش الناس یوم الحدیبیه، د حدیبیه په مقام کې صحابه کرام تږي شو. وبین یدیه رکوة، د حضور مبارک مخې ته یو لوښی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه لوښي نه اودس وکړ، او چې کله د اودس نه فارغ شو نو په جهش الناس، صحابه کرام دغه لوښي ته راغونډ شو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي مالکم، ای صحابه دې لوښي ته ولې راغونډ شوئ؟ صحابه کرام فرمایي لیس عندنا ماء نتوضأ ونشرب، اے دا الله محبوب زمون سره اوبه نشته چې اودس پې وکړو ویسکو. نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي اوبه نشته. نبی علیه الصلاة والسلام وایي راوړئ دا لوښی. چې کله هغه لوښی راوړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک هغه په دغه لوښي کې کېښودو، فجعل الماء يصور بين اصابعه كامثال العيون. د حضور مبارک لاس، د رحمت دغه لاس، دا چې کله دغه اوبو ته ورسید، هغه اوبو د چینو په شانتي پوارې شروع کړې. د حضور مبارک د لاس نه چینی روانې شوې، کمثل العین نه، کامثال العیون، په شان د مثال د چینو چینی روانې شوې. صحابه کرامو ته وایي اسکئ. صحابه کرام وسکلې. چاته د اودسونو ضرورت او اودسونه یې وکړه، چاته د غسل ضرورت او غسلونه وکړه، په خپل اوښانو باندې وسکلې. حضرت جابر بن عبدالله دغه حدیث روایت کوي. سالم بن ابي الجعد ورته وایي کم کنتم یومئذ، اے صحابي، اے جابر صاحب، تاسو څو کسان وئ؟ دوه وئ، درې وئ، څلور وئ، پنځه وئ، چې دا اوبه ستاسو د ټولو وشوې؟ هغه ورته وایي کنا 15 مئة، په دغه ټیم کې مونږ 1500 صحابه کرام موجود وو. 1500 صحابه. وایي دا نه، دا کم تعداد دی چې مونږ د حضور مبارک دا کمال ولیدو، دا تصرف او دا اختیار په دې اوبو باندې مونږ د محبوب علیه السلام ولیدو. وایي لو كنا 100,000 لکفانا، وایي که دا په دغه ټیم کې مونږ 1,00,000 وی، زمونږ د 1,00,000 دپاره هم دا اوبه کافي وي. صحابه کرامو مطالبه وکړه او حضور مبارک ولا حل کړه. داسې نه چې ما سره اختیار نشته، ما سره څه تصرف دی، زه اوبه د کوم ځای نه پیدا کړم. وما اتاکم الرسول فخذوه انما انا قاسم، زه تقسیم